بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة اولنے باب غشورو باغی کی اول دری صفتون دا قرآن اغا ذکر شولو. یو صفت دا قرآن چی دا کتاب دا کمال والا کتاب دے. دویم صفت دا قرآن چی دا کتاب دا شک و شبہاتون پاک تے. دریم صفت دا قرآن چی دا کتاب ہدایت تے، دا کتاب استقامت تے متقیان لرا. بیاور پسی دری صفات دا آغا خلقو بیان شو چی پا دی کتاب بانے تیاری گی. منعمن علیہم یو صفت دا عقیدی مطابق الذین یؤمنون بالغیب. دویم صفت دا عمل بدنی مطابق ویقیمون الصلاة. او دریم صفت دا عمل مالی مطابق ومما رزقناهم ينفقون. دا والذین یؤمنون بما انزل الیک دا نور دو صفتون دی دا مومنانو دا متقیانو او دا آغا معاشری والا خلقو چی کم خلق پا قرآنی انداز بانی برابریگی. داغی دا دو نور صفتون ذکر کئی. یو ایمان پا آغا کتابونو باندے چی آغا مخ کے نازل شوی او قرآن باندے ایمانو. او دویم ایمان بالآخرتو. گویا کہ دا والذین یؤمنون بما انزل الیک دا تفصیل دے دا الذین یؤمنون بالغیب. بر صفت ذکر شو چی مومنان با آغی چی آغی با ایمان بالغیب لری. نو پا دے غیبو کی خو آخرت او دارنگی مخکنی چی کم کتابونو اغا ہو پا دے غیب کی داخلو. لکه دا موسیٰ علیہ السلام کتاب و موسیٰ علیہ السلام دا زمونگ امت ندلی دلے. عیسیٰ علیہ السلام او دا کتاب زمونگ امت ندلی دلے. ابراہیم علیہ السلام، داود علیہ السلام وغیرہ دا سے انبیاء او دا غی کتابونا دا خولی دلی ندی زمونگ امتو. نو بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا پا غیب کی داخل دی. دارنگ یوم الاخر اخیرنے ورز دا قیامت ورز دا خمونگا و تاستا معلومه نده چی کل بی دا پا غیبو کی داخل دا.
نو دا دا الذین یؤمنون بالغیب تفصیل لے دیبان یو اعتراض مرازی چه مختویل الذین یؤمنون بالغیب نو بیای دا رستو سل ذکر کول چې په مخکنو کتابونو ایمان او په آخرت باندې ایمان نو داغه جواب داره چې دا تسریب ما علم ضمنن دا مخته په غیبو کې دا معلوم شولا ضمنن نو دلته به تسریع وکړه ښکارا کړه خبره ځکه د قیامت په باره کې د اکثر مشرکانو نظریه د انکار او چې قیامت نه منو نو قرآن ورته ښکارا کړه خبره چې په ایمانیاتو کې ایمان بالآخرت داخل دی هغه سړی مؤمن نشي کېدلی چې د کم سړی ایمان په آخرت باندې نه دا مؤمن نشي کېدی دا کافری او دویم جواب داره چې الذین یؤمنون بالغیب التکی تخصیصو نو دا اوس تعمیم کو تفصیل شروع کو نو دا دے تعمیم بعد تخصیصو د تخصیص نه بعد تعمیم قرآن ذکر کئی چی والذین یؤمنون بما انزل الیکا مومنان بحق کسانی یؤمنون بما انزل الیکا چی ایمان لری پہا سباندے چرالی گلی شیدی الیکا تاتا نبی علیہ السلام تا چی سرالی گلی شیدی پاقی باندے با ایمان لری دا با مومنانی بما انزل الیکا نبی علیہ السلام مانی چی سنازل شوی دی دا ما عام دے نبی علیہ السلام باندے کپ وحی جلی سر نازل شوی او پا نبی علیہ السلام باندے کپ وحی خفی سر نازل شوی پا نبی علیہ السلام باندے کپ بالذات نازل شوی لکا احادیثو دا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت بالذات خود لی دی اغب حدیثو پیغمبر د ځان نه اسم نوائی د پیغمبر د قرآن نه علاوه چې کم یو خبره ده کو د شپې کړي دا او کو د ورځې کړي که پټی کې کړي دا او کو په کور کې کړي دا که په هر حالت کې پیغمبر کړي دا نو دا د نبی علیہ السلام حدیثو دا به د الله تر طرف نه وا نو پدی کې دهکا بالذات څنګه چې دا بالواسطه وحی داخل دا چې مؤمنان به هغه چې ایمان لري په هغه سبانه چې را لګلی شوی دی تا لکه قرآن په قرآن باندې به ایمان لري یو سړی چې په قرآن باندې ایمان نه لري نو ګوره دا د نواقضو د ایمان نه دی په دې سره ایمان ماتیږي چې په قرآن ایمان نه نو دا کافری دا هغه وحیدا چې کومه بالواسطه ده په واسطه د جبرئیل باندې راغلی ده دا وحی قرآن د دې منکر به کافری او دی ته ویل کیږي وحی جلی دی ته ویل کیږي وحی مطلوع دا تلاوت کولش مطلوع ورته وای نو دغه شانتی څنګه چې ایمان لرل پدی وحی جلی وحی مطلوع وحی بالواسطه باندې ایمان دا ضروری دی او د دین منکر کافری نو چې یو سړی په هغه وحی باندې چې کومه وحی خفي ده هغه وحی چې هغه وحی بالذات ته نبی علیہ السلام تعالی داسې ښودلې ده هغه وحی چې هغه وحی غیر مطلوع ده په هغې باندې ایمان لرلم ضروری دي چې په هغې باندې د چا ایمان نه ابه کافری
لکه احادیث د نبی علیہ السلام. یو سړی د قرآن نه منکر دی نو کافر بی، نو یو سړی چې د احادیثو نه منکر دی نو کافر بی. وز دا خبره کول چې یاره زه قرآن منم، قرآن کریم منم، خو احادیث د نبی علیہ السلام نه منم، نو دا په یو منډای کې دوه ریټه چلول دي. وس دې چې څنګه په انکار د قرآن باندې د اسلام نه وځي او په یؤمنون بما انزل الیک قرآن داخلو، نو دغه کشانتی په انکار د احادیثو د نبی علیہ السلام باندې به د اسلام نه وځي او احادیث د نبی علیہ السلام هم په یؤمنون بما انزل الیک داخل دي. ځکه دا بیما چې دی دا ما عامه ده، دا طالبان پی پویږي، دا دی کې عمومي، نو دا قرآن تم دا شامل دی، ځکه قرآن هم انزله دی، نبی علیہ السلام ته رالیږلی شوی دی، او احادیث هم انزله دی، نبی علیہ السلام ته رالیږلی شوي، ما کې دا دواړه داخل دي. نو یو سړی چې ځان لا د احادیثو د انکار د پاره لار ګوري، کله به دا لاره ګوري چې یاره دوی غلطۍ واقع کېدی شي، د هغه وخت نه واخله تر دې وخته پورې څومره خلک تیر شوی دی، نو دوی میانځ میانځ کې به څنګه یو سړی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوی کې خو به ډېرې خبرې د ځان نه ګډې شوي، نو واقعي ده چې پکې د ځان نه به ګډې شوي، خو د هغې د پهچان دپاره الله رب العزت خلق پیدا کړی، الله رب العزت زمری پیدا کړیو چې د هغې پهچان کېدی شي. او دا زمونږ د دین د حقانیت نشان دی چې د نبی علیه السلام د زمانې نه واخله تر دې زمانې زمونږ پورې آن تر قیامت پورې یو سړی داسې نشي ویلی او یو سړی به داسې ثابت نه کی چې هغه قال رسول الله نه یو دی قال رسول الله ثابت کی. الله رب العزت په هر زمانه کې داسې څه خلق پیدا کړي چې هغه قال رسول الله هم پیژني او هغه قال فلان هم پیژني. دا زمونږ د دین د حقانیت علامه ده، په دې باندې زمونږ دین حق دی. د دې وجې نه دا علما چې وایي دا پکې ضعیف حدیث دی، دا پکې موضوعي دی، دا پکې مرسل دی، دا پکې معضل دی، دا په دې علاماتو باندې پیژني. د دې لپاره الله رجال پیدا کړي هغه دا پیژني چې دا د رسول الله خبره ده او دا د رسول الله نه علاوه د پلان خبره ده، خو یا د ګیډې د خاطر د پاره او یا د مال او دولت د خاطر د پاره د قال پلان تهمت په نبی علیہ السلام لګولي چې قال رسول الله، خبره به د ځان نه یو وی به چې قال رسول الله. د دې څه وجوهات د غیر وجه نه داسې، نو دې کې انکار د احادیثو تلار نه جوړیږي چې یو سړی وی قرآن به ومنلی شي نو پرویزیت ترې پکې لار کولاو شي. پرویزیان دی وی چې زمونږ خبره خو ثابت شو، مونږ خو څه د قرآن نه انکار نه کوو، مونږ خو احادیث ځکه نه منو چې کېدی شي چې په هغې کې ګډې وډې خبرې مونږ هم وایو چې کېدی شي چې چار ځان نه پکې ټک وخلی وي خو هغه پیژندلی کېږي، او داسې نه دي پاتې شوي. نو څنګه چې قرآن داخل دی دلته دغه شانتې احادیث داخل دي. په احادیثو باندې ایمان لرل دا د دې آیات د لاندې دي، ضروری خبره ده، د ایمانیاتو نه ده. د احادیثو نه منکر اجتماعا یا داسې حدیث چې حد تواتر ته رسېدلی دی او د هغې نه انکار کول دا کوپري بیا ول بیا علمي خبرې دي که نه. خو دوره خبره چې یو سړی د احادیثو نه انکار کوي، احادیث نه مني، د احادیثو نه انکار په ډیرو قسمونو باندې دی. دا به نه ګڼي چې یو سړی به ډایرکټ وایي چې بس زه حدیث نه منم، داسې به کوم لیونی پیدا کیږي. د احادیثو نه انکار د پاره خلک لارې کولاوي، صرف قرآن به مخې ته کوي چې دا وګوره صرف قرآن، صرف د قرآن आवाज کول او د قرآن نه علاوه نور خبرو له توجه نه ورکول،
کله کله به دغه شانتی چې تا ته به صرف قرآن مخې ته کوي او نورو خبرونه بدله توجه اړوي دا به انکار حدیث ته لار برابري بیا کله به درته څنګه خبرې کوي ډایرکټ تا ته دا نه وایي چې احادیث نشته او احادیث نه منو مونږه خو په سحربه باندې او په چال باندې هغې لار برابري او سړی اړی د هغې نه نو دې کې احادیث داخل دي دې باندې ایمان لرل ضروری دي والذین یؤمنون بما انزل الیک مومنان بها کسانی یؤمنون چې ایمان بلري بما په هغه څه باندې کو هغه قرآنی کو هغه حدیث د نبی علیہ السلامی بما په خو د نبی علیہ السلام په ما انزله باندې چې نبی علیہ السلام ته راغلی قرآن او حدیث په هغې باندې به زمونږ ایمان تفصیلی په هغې باندې به مونږ تفصیلی ایمان لرو معنا د نبی علیہ السلام چې کم گفتار کردار د نبی علیہ السلام وینا اخلاق آداب دا چې کم دی قرآن او حدیث ذکر کړي دي دا ټول به مونږ منو ایمان به پې لرو او دا به زمونږ دپاره معیار د حق او دا به زمونږ دپاره معیار د زندګۍ د تیرولو او د نبی علیہ السلام نو چې کم مخکې کتابونه دي نو په هغې باندې ایمان په مونږ ضروري دی خو اجمالي بس دوره به مونږ وایو چې د موسی علیہ السلام کتاب چې وکم حق دارنګې د ابراهیم علیہ السلام د عیسی علیہ السلام چې کوم کتابونه په هغې باندې راغلي هغه حق بیا دا خبره چې یاره داسې خبرې څه شته چې په مخکنو شریعتونو کې هغه وي او زمونږ شریعت کې به اخ کشان نه کوي نو څنګه به مونږ اوس په دې باندې ایمان لرو او هم به په هغې باندې ایمان لرو دا خو په ایمان کې تناقض جمع کیږي اور او اوبه هلته به هغې ته الله وی دا کار کوئ او مونږ ته الله رب العزت وی هغه کار مه کوئ نو اوس په هغې به ایمان لرل دي او په دې ایمان لرل دي نو دا به څنګه په ایمان کې جمع کیږي یا هغې ته الله رب العزت وی دا کار مه کوئ او مونږ ته الله رب العزت وی کوئ نو دا به څنګه په ایمان کې جمع کیږي نو یو خو ما تاسو ته وویل چې زمونږ په خپل شریعت باندې چې کم ایمان دی دا ایمان تفصیلی دی او هغه چې کم ایمان په هغې باندې مونږ لرو هغه به ایمان اجمالی هغې باندې مونږ اجمالی ایمان لرو دویمه دا ده چې هغې دپاره څه وو او مونږ دپاره نشته یا هغې دپاره نو او مونږ له شته نو د خپلو باندې به د ځان دپاره ایمان لرو او دا به وایو چې یاره هغې دپاره چې دغ کوو نو بس دا هغې له حق دی او په دغه وخت کې دا برابرو او زمونږ دپاره اوس الله رب العزت په مونږ ښه پوهېږي نو مونږ له دا حق دی بس دوره پورې ده نو ایمان به مونږ په هغې باندې لرو د هغې په کتابونو خو اجمالي بس دوره قدرې له چې زمونږ شریعت کې څوره د هغې معلومات دي بس او دلته به دوره لرو چې دلته مونږ ته قرآن او حدیثو څه ذکر کړي دي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او په هغه څه باندې به ایمان لرو مونږه انزل من قبلک چې رالیږلي شوي دي مخکې ستان مخکې چې څه رالیږلي شوي دي په هغې ټولو به ایمان لرو دلته اوس یو بله مسله او دلیل هم پیدا شو مسله دا ده چې یاره د نبی علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر راتلل شته او که نشته د نبی علیہ السلام نه بعد به بل پیغمبر راځي او که به نه راځي نو دا قرآن کریم دا دلیل دی په دې خبره باندې دا آیات چې د نبی علیہ السلام نه وروستو بل پیغمبر راتلون کې نشته
یو دادی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل پیغمبر ته نبوت میلاو شي، او یو دادا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو بل پیغمبر راشي هو به حیثیت امتی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو دا نظریه لرل چې بل پیغمبر داسې راتلون کې دی چې هغه ته نبوت میلاو شي. دا نظریه لرل، دا عقیده لرل کوپر دی، دا د کوپر عقیده ده. او دا نظریه لرل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل پیغمبر راتلون کې شتا خو به حیثیت امتی، او هغه داسې پیغمبر دی چې نبوت ورته نه میلاویږي. د پیغمبر نه بعد نبوت میلاو شوی مخکې دی، خو صرف دی دنیا ته راتګ دی به حیثیت امتی د پہچان د حق او د باطل لپاره. نو دا ایمان دا ضروری دی. لکه راتلل د عیسی علیہ السلام. وس چې یو سړی دا نظریه لري چې د نبی علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر به راځي چې نبوت ورته میلاو شي، دا عقیده د کوپر ده، دا نظریه د قادیانیانو ده، دا د میرزایانو نظریه ده. میرزا غلام احمد قادیانی هغه دا خبره کوي، هغه د خپل ځان د پاره د چا په لار باندې او د چا په اصول او په قواعد باندې د خپل ځان د حقانیت او د خپل ځان د نبوت د پاره څه دلایل قائم کړی دي. دلایل ورته هغه وي، دلایل نه دي ګورئ، خود څه خبرې اخوا دی خوا د سره پاره د يهودیت د کامیابولو د پاره، د نصرانیت د کامیابولو د پاره لوی تاریخ دی چې څنګه په هغه باندې يهودیت دلته کامیاب شوی دی او څنګه په هغه باندې نصرانیت دلته کامیاب شوی دی. دا به د مسلمان عیسی علیہ السلام برازی خو پیغمبري هغه ته مخکې میلاو شوی ده. دی قرآن کې دلیل له په دې خبره باندې چې د نبی علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر راتلون کې نشته چې نبوت ورته میلاو شي. څنګه قرآن وی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومنان با کسانی چې ایمان بلري په هغه څه باندې چې را لېږلي شوي دي تا ته، وما انزل من قبلک او په هغه څه باندې چې را لېږلي شوي دي مخکې ستانه چې مخکې څه راغلي دي ای پیغمبر او را لېږلي شوي دي په هغې باندې به ایمان لري. نو که د نبي علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر راتلونکی وی دا الله په علم کې، نو الله رب العزت په دا ویلیو د ایمان د پاره چې والذین یؤمنون بما انزل من بعدک، یا داسې به ویلیو چې وما انزل من بعدک،
او په هغه څه باندې به ایمان لري پیغمبر چې ستانه رستو راځي ستانه رستو چې کم راځي په هغې باندې به ایمان لري او هغه شته دلته دا د ایمانیاتو خبره ذکر کوي د ایمانیاتو که دا خبره د پیغمبر راتګ او پیغمبر ته نبوت ملاوېدل د ایمانیاتو مسله ده نو کو بل پیغمبر ته پیغمبري ملاوېدل او پیغمبر جوړېدی د نبی علیہ السلام نه بعد څوک نو دا به ورسره وه چې وما انزل من بعدک ستا نه رستو چې کم دي او راځي نو په هغه باندې به ایمان لري میرزا غلام احمد قادیانی پکې یاد کړی و که نه هغه ته پکې اشاره کړې وه خو نشته معلومیږي دا چې د نبی علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر نشته نبی علیہ السلام ویلي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخیرنی پیغمبر یم د پیغمبرانو مخر یم باس مخر اختتام د شی ته وایي چې ولګي بیا پکې نه دخول کیږي او نه تی خروج کیږي بس دا به د نبی علیہ السلام پیغمبري مخر دی چې دا خاتم دی او مخر دی نو دلته اوس نور پیغمبران راتلو والا نشته چې نوې نبوت ورته میلاو شي وما انزل من قبلک او پاس باندې به ایمان لري چې را لېږلي شي دي مخکې ستانه وبالآخرة هم یوقنون دا بل صفت د مؤمنانو صفت به دای چې دی به ایمان بالآخرت لري ولې ځکه بعضې مشرکان چې یو هغې د ایمان بالآخرت نه د هغې نه منکر وو ښه مونږ چې لکه مړه شو ریزه ریزه شو پوټي پوټي شو او خاورې خاورې شو بیا به مونږ را ژوندي کیږو دا خو زمونږ عقل نه مني دا عقل نه باره خبرې دي دا به هغې ویل نو قرآن کریم ذکر کوي چې وبالآخرة هم یوقنون په ورځ رستنی باندې به هم دې یقین لري مومن هغه سړی کیدی شي چې هغه قیامت باندې ایمان لري چې په قیامت ایمان نه نو دا به کافری دا د ایمانیاتو خبرې دي دلته کې مو میرزایان د ځان دپاره دلیل نیسي د دې ځای نه دلیل نیسي دلته وی دا وبالآخرة چې دی دا صفت ته او صفت تقاضا د موصوب کوي نو د دې پر موصوب ته وبالرسالة الآخرة یوقنون مومن با هغه سړی چې پر رسالت رستنی باندې به ایمان لري د نبی علیہ السلام نه بعد په بل رسالت باندې به ایمان لري دا دلیل ځان جوړ کړي ولی وی دا آخرت چې دی وی دا صفت ته او صفت بغیر د موصوب نه نو رسالت وی موصوب ته نو پر رستنی رسالت په یقین کوي هغه به ایمانداري نو لہذا